دا د جی آیت نمبر 77 سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ ده. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. سنتا طریقه دا من د هغه چا ارسلنا چې موږ لېږلي وو قبلک ستانه مخکې. دا ستا سره چې کوم خوی ای پیغمبره دا اوسني خلک کوي دا څه نوې طریقه نه ده. سنتا طریقه د دغه من د هغه چا ارسلنا چې موږ لېږلي وو قبلک ستانه مخکې من رسولنا زموږ د رسولانو نه ولا تجدو ته به بیا نه مومې لسنتنا زموږ د طریقې دپاره تحویلا تبدیلي. اقم قائم کا الصلاة مانځه لره لدلوک الشمس د نور د راختو نه واله الی غسق اللیل د شپې د پرېوتو پورې وقرآن الفجر او تلاوت د قرآن کو سهار ټیم کې وقرآن او لازم که بدن باندې تلاوت د قرآن الفجر د سهار د ټیم ان بېشکه قرآن الفجر قرآن ویل د سهارې کانه دی مشهودن خامخه بد هغې ته حاضرېدل کېږي. ومن اللیل او د شپې په تهجد کوه ومن اللیل او د شپې په تهجد کوه به دا نافلتن اضافي لکه ستا دپاره عسا کیدی شي ان یبعثکه چې ولیږي تا لره ربک ستا رب مقاما هغې دی محمودا روم صفت کړی شوي ته. وقل او وایه رب خدایه ادخلني داخل کما مدخلا دیر داخلېدلو صدق رښتیاو ته واخرجني وباسمه مخرج صدق په ویستلو رښتیاو سره. په خدایه په ښه طریقه باندې مې یو ښه ځای ته داخل کا او کوم ځای چې تا لپاره مقرر کړی زما مدینه او راومې باسه په د رښتیاو په وتو سره یعنې د لارې تکلیفونو نه مو بچ کړه. وجعل یا الله مقرر کړي زما دپاره من لدنکه ستا له طرف نه سلطانا غلبه نصیرا مدد کوونکي حکومت امدادګر. قل وایه جاء الحق راغی حق وزهق الباطل د هجرت په نتیجې کې حق راغی او باطل اوس ختم شو. ان الباطل بېشک باطل کانه دی زهوقا ختمېدو والا. وننزلو موږ نازلو من القرآن قرآن ما هغه هو چې هغه شفاء علاج دی ورحمت رحمت دی للمؤمنین دپاره د مؤمنانو ولا یزید نه زیاتوي ظالمینو لره الا خساره مګر توان. واذا کله چې انعمنا موږ انعام وکړو علی الانسان په انسان اعرضا نو دا انسان مخ واړی او په خپل هغه خوشحالو کې ډوب شي. ونأ او تاو کې بجانبه خپل دا یو طرف واذا او موږ ګناهونو طرف ته بېروخۍ اختیار کړي. واذا کله چې مسه ورسیږي دته الشر تکلیف کانه دا بیا یئوسا مکمل نه امیده. وقل او وایه کل هر سړی یعمل عمل کوي علی شاکلته په خپله طریقه. ربکم ستاسو رب اعلم پوه دی بمن په هغه چا هو چې هغه اهدا روان دی په نیغه لار سبیلا د لارې په لحاظ سره. ویسألونک او تپوس درنه کوي عن الروح چې روح څه شی دی. قل ته ورته ووایه روح ځان له څه شی نه دی. الروح من امر ربي دا زما د رب حکم ته وایي. وما اوتیتم او نه دی درکړی شوی تاسو ته من العلم علم د روح متعلق الا قلیلا مګر لږ غوندې. ولئن که موږ وغواړو شئنا ولئن که چېرته شئنا موږ وغواړو لنذهبن موږ به بوځو بالذي هغه کتاب اوحینا چې موږ یې وحي کړي لیک تا ته ثم بیا لا تجدو ته به بیا نمونې لکه د ځان دپاره به د دې په مقابلې کې علینا د موږ خلاف وکیل څوک کارساز الا سوا رحمتا د رحمت نه من ربک ستا د ربه. ان فضله بېشکه فضل د الله کانه دی علیک پتا کبیرا لوی. قل ووایه لئن که چېرته اجتماعت راجمع شي الانسو د انسانان والجنو دا پیریان ټول اعلی د دې دپاره ان یأتو چې راوړي بمثلې په شانتې هذا القرآن د دې قرآن بل کتاب لا یأتونا نشي راوړی بمثله د دې په مثال ولو کانا اگر چې شي بعضهم بعض ردینا لبعض د بعض دپاره ظهیرا مددگار. ولقد یقینا صرفنا من بیل بیان کړل للناس خلقو ته فی هذا القرآن په دې قرآن کې من کل مثل هر قسم مثال فاباه انکار وکړو اکثر الناس اکثریت د خلقونه الا کفورا سوا د تیښتې سوا د کفر نه. وقالو ویل دی لن نؤمنا موږ یقین نه کوو لکه ستا په خبره حتی تر دې تفجره چې ته روان کړې لنا موږ له فی الارض په دې ځمکه کې ینبوع چینې او تکونه یا شي لکه ستا دپاره جنت باغ من نخیل د کجورو
وعنب او د انګورو فتفجر او روان کې الانهار نهرونه دا یو باغ جوړ کړي چې پای کې هم کجوري هم پکې انګوري او فتفجر بیا روان کې الانهار نهرونه خلال هر دې په من کې تفجیرا پروانو لزرا او تسقطا یا رواچي السما اسمان په منګه کما څنګه چې دام تتوي علینا په منګه رواچي کې سپن ټوکړه ټوکړه او تأتیا یا تراولی بالله الله مخامخ الله اکبر والملائکه یا راولی ملائک قبیله موږ به تا ال ایمان راوړو چې یا د ډېر مال لسره چې په موږ خوراکونه کې یا دا چې ته عذاب راځي نو د عذاب دې سره واچوه چې په خبره ختم شي یو دا چې الله راوله چې موږ ته مخامخ خبره وکړي یا دا چې ملائک ډلې راوله چې موږ ته پته ولګي چې دونه زورور چې ملائک د سره په جلوس کې ګرځي او یکونا یا دي شي لکه ستا بیتون یو کور من زخرفن د سرو درو او ترقا یا ترې وخیږي په سمې اسمان ته ولن نؤمن موږ یقین نه کوو لرقیې کاسته په دې وړو پاڼو باندې حتی تر دې تنزله چې تر نازل کې علینا په موږ کتاب نقرأه چې موږ هغه ولولو قل تورته وایه سبحانه پاک دی ربي رب زما هل کنت نه یم زه الا بشرا مگر انسان یما رسولا او پیغمبر یما